بنگلاديش پاکستان لا په ټیسټ سیریز کې شکست ورکول نه پس د بنگلاديش لوبډله انډیا لتلی دا انډیا سره اوس ټیسټ سیریز دی دغه ټیسټ سیریز شروع کېدو نه مخکې پرون د بنگلاديش کپتان چې کوم دی پریس کانفرنس کړی دی په دغه پریس کانفرنس کې د بنگلاديش کپتان څه خبرې کړې دي او دغه جواب بیا روهیت شرما د انډیا کپتان څه ورکړی دی یو ډېر انټرېسټینګ غونډه ویډیو ده ځکه بنگلاديش چې کله پاکستان ته شکست ورکو نو کې یو نوې انرژي راغله پاکستان له پاکستان کې شکست ورکول په ټیسټ فارمیټ کې دا بنگلاديش 23 کاله پس دا کارنامه وکړه چې پاکستان له پاکستان کې شکست ورکول په ټیسټ میچ کې 23 کاله پس بنگلاديش دا کارنامه سر انجام کا نو آی کې یو انرژي راغلی ده دا غي ټیم کې یو نوې انرژي راغلی ده او د پرون چې کم د انډیا او د بنگلاديش دغه سیریز شروع کېدو نه مخکې کم پریس کانفرنس شوی دی د بنگلاديش کپتان شانتو ویلی دی شانتو چې کم دی د بنگلاديش کپتان د ویلی دی چې موږ پاکستان ته په پاکستان کې شکست ورکو او دینه پس په موږ انډیا ته هم په انډیا کې شکست ورکو جی شانتو ویلی دی چې زموږ مایند سیټ اوس بدل شوی دی موږ په نوې مایند سیټ سره گیم کو موږ نوې تبدیلی راوستې ده او په هغه تبدیلی باندې موږ پاکستان له هم شکست ورکو او اوس په انډیا له هم شکست ورکو ښه دا خو د بنگلاديش کپتان د بنگلاديش سکیپر شانتو دا بیان جاری کو چې دې نه پس ورپسې بیا روهیت شرما هم پریس کانفرنس کړی دی او صحافیان خو دا خبرې رانیسي نو صحافي بیا پریس کانفرنس کې د روهیت شرما نه تاسو کو چې د بنگلاديش کپتان خوستانه مخکې پریس کانفرنس وکړو او هغه وی چې موږ به انډیا له انډیا کې شکست ورکو موږ پاکستان لم شکست ورکړی دی موږ یو نوې مایند سیټ سره راغلی یو او موږ به انډیا له شکست ورکو نو روهیت شرما ولوي چې وای دی کنه وای مزه لینے دو ان کو کہنے دو وای د په خبرو سکیږي وای مونږ چې کوم دی پرفارمنس باندې بلیو ساتو مونږ په خبرو باندې یقین نه ساتو په خله خو باغه هر څه وای په خله غوي چې بالکل مونږ به شکست ورکو بالکل ورد کې پته به په میدان لګي چې په میدان باندې څنګه پرفارمنس ورکړي دا غوړ ښکارا خبره ده چې انډیا له په ټیسټ فارمیټ کې په انډیا کې شکست ورکول دا استرالیا انګلند غټو ټیمانو د مطلب ډیر مشکلات په دې کې راغلي دي بل انډیا چې کوم دا غي سره ګوره پچ کیوریټر دا سکیوریټر وچ دا سی وکټ تیار کی دا سی وکټ تیار کی چې هغه د انډیا لپاره په فیور کیږي لکه وکټ تیارول هوسټینګ ګوره اوس یو ټیم راځي کنه لکه د پاکستان ټیم لا بل ټیم راغو نیوزیلند راغو انګلند راغو نو پچ تیارول چې کوم وی دا پاکستان کار دی اوس انډیا له بنگلاديش تل دی نو دا پچ تیارول وکټ تیارول دا د انډیا کار دی انډیا بخپل فیور کې ځان له وکټ تیاری که بیټسمنان ور سره خوي بیټینګ لا به تیاری که بالران ور سره خوي بالینګ لا به تیاری او د انډیا دی کې منلې شوی د شي پچ ډیر زبردست طریقې سره تیاری ای انګلند راغ وړي خپل وطن لا انډیا والا او پچ ولا د سلو وکټ تیار کی انګلند خو ای سره خو سپینران داسې خاص وینه او سپین ایواله شیمنه ای بیټسمنان تیز بیټسمنانی نو به په سلو باندې راګیر کړي اشوین پر اپری دی او جدیجا پر اپری دی 15 وکټ پکې اشوین او جدیجا والی او د انګلند ټیم نو ګوره دا هوسټینګ فائدہ دار چې ته پچ ځان لپاره تیار کی نو انډیا چې کم دی په دې کې ډیره ماهره ده او هغه وخت د سره هم په دې کې د ایکسپیرینس کیوریټر ساتلی وي چې پچ داسې جوړای داسې چې هغه د انډیا په فیور کې زیږي نو دا شانتو اور دا روهیت شرما حواله سره اهم بیان ما وی تاسو سره شریک کوم تاسو دی حواله سره سوای د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام